یو سړی و نه هغه د خان نوکر و خان به دا خبره کوله وایي په سیزونو کې اړو څه خوند شته دی نه نشته وایي جي چې موږ کم خوراک کوو که نه قسم په خدای چې هغې کې کم خوند یې درته ویل نشم خان ورته وی دا ته سیخ خوراک کې وایي موږ چې کم کوو چې هغې کې کم خوند دی هغې کې اړو درته ویل نشم خان ورته په ما بیا ونه خورې وایي بلکل راشه په تا به مخورم خان وی درځم به ولې پلانکې د ورځ به درځم په پلانکې ورځ خان لاړه د غرمې ډوډۍ نه خان ته وایي کې خان یې کېنو ورته یې ډوډۍ راوباسه وایي جي تیارېږي ډوډۍ راوباسه جي تیارېږي چې کله داسې مازدیګري ته ټیم ورنږدې شو که نه خان ورته وی کلمې مې چینګېږي راپروزم څه چل را باندې کېږي دا څنګه خوراک دی چې تیارېږي او تیارېږي وایي جي بس ورځم تیار شوی وی لاوڼ یې ورله روغ که او د جوارو ډوډۍ ورله روغ که هغې پکې ورته ماته که سور مرچکی پکې واچو خان ښه برابر وګیرې د هغې نه بیا جوار هغه ډوډۍ خولې ته کوله وایي قسم په خدای که داسې خوراک خو ما جون کې کړي چې دې کې کم خوند دی که نه داسې غواړو چې ته ما په جون کې لیدلی نه دی نو دا ولې خان لږ اوږې شو که نه نو بیا لاوڼ او د جوار ډوډۍ کې هم خوندو نو تا ځان نه د کوترې مشین جوړ کړی دی سارم خوراک نو ګنټه پس بیا خوراک نو ګنټه پس بیا خوراک د ورځې شل ټیمه خوراک کې لکه د غوی د خوله نه ودرېږي خوند به پکې څه پیدا شي